بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او نن در سره د یو فقیر د یو ملنګ او د یو محتاج انسان ملاقات کومه. دا انسان پرون خانو، دا انسان پرون بادشاه و او د خدای امتحان راغلی په د باندې او دا نن فقیر دی او دی چې کله هم درد ډیر زیات شي نو دی دغه ووایي چې خندا مې د غربت تر هر ارمانه پورې وکړه، خو صبر د ژوندون د امتحانه پورې وکړه او زما د مرګ قصه به درته ټوله دنیا وکړي، خو ته ورته ټپه د یې قربانه پورې وکړو. کیدای شي ډېر شکونه د یقین جواز پیدا کی. یو سوال زمانه مخکې د خفګانه پورې وکړو، باور مې تش په خپلو شوګیرو باندې پیدا کا چې لاړ شمه بیا ته خوب تر اذانه پورې وکړه. قدرمنو، دا چې ما سره ولاړ دی نو د دې نه خپل تعارف اورو، باقي تاسو وینئ چې معذوره دی او باقي خبرې دوی سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگرخان صاحب ډیره مهرباني چې تاسو راغلئ او زما تپوس هم وکړو. الله دې ډیر خوشحاله کړه، الله دې ښاد آباد لره. داسې دا جی ستاسو څه نوم دی؟ زما جی حاجي اکبر نوم دی او زما کوالیفیکیشن چې دی نو ما فارمیسي کړې ده فارم ډي پېښور یونیورسټۍ نه په 2004 نه واله 2009 پورې. بیا مې د هغې نه علاوه هلته جاب کوو په انجینرینګ یونیورسټۍ کې. هغې سره سره مې هغه خپله ډګري نور هم انهانس کړله او ایم ایس سی کمپیوټر ساینس مې وکړو. نو تقریبا 11 سال سروس ما هلته وکړو او بیا تګ راته ډېر ګران و. ډسیبلیټي مې ده نو 400 کې پوسټونه راووتل. 400 کې مې باچا خان یونیورسټۍ کې اپلای وکړله او د باچا خان یونیورسټۍ د 4 کاله سروس نه بعد هغې کې موږ ټرمینیټ شو او اوس جاب لیس یم. مختلفو ځایونو ته اپلای کوم، مختلفو ځایونو ته ورځم. پرایویټ انسټیټیوټس چې دي هغه ډسیبل پرسن نه خوښوي. هغوی دپاره یو روغ او تکړه یو داسې کس پکار وي چې هغه د هغوی هغه ریکوایرمنټ پوره کوي. چونکې زما نالج یا زما چې کوم سکل دی هغه هغوی ته نه دی پکار، بلکې هغوی ته یو روغ سړی پکار دی. او د ګورمنټ سیکټر کې داسې څه لا پیشرفت نشته دی. بل بس سختې سوختې رامانې ډېرې زیاتې تېرې شولې دي او الله دې مزید امتحاناتو نه وساتي. صحیح. ښه راته ووایه چې ما ستا یو ویډیو کلیپ کتلی او په هغې کې ته همدغه خبره کوې چې یاره زما خاني وه، ښه نن زه د محتاجۍ ژوند تېرومه. نو کومه حادثه چې راسره راغلې ده معذوره یې اوسو، معذوري څنګه راغلې ده، کله راغلې ده؟ معذوري خو خیر د کینسر په وجه باندې ما یو ماینر اکسیډنټ کړی و د موټر سایکل باندې او هغه اکسیډنټ چې کوم یا د کرکټ د وجې نه و یا دوی وایي چې دا آیډوپیتیکلی و، د دې څه ریزن یا کاز نه دی معلوم. خو دې ینګ ایج کې د 18 سال نه تر 20 سال ایج پورې دې دوران کې انسان ته داسې کېږي چې یو ټیومر په دې خوا کې ښکاره شي او د هغې ټریټمنټ موږ 2 کاله وکړو د کینسر په هاسپټل کې. او د هغې نه بعد بیا شوکت خانم ته لاړم، هغوی هماغه ټریټمنټ کنټینیو وکړو. خو چونکې د دې کمپنسیشن نه کېده نو دوی ویل چې دا به موږ امپوټیشن کوو، د دې خپه به موږ کټ کوو. نو بل څه اپشن نه و موږ سره، بس هغه خپه م کټ کړې ده او اوس د دې ډسیبلیټي سره خپل وخت تېرومه او 2 ماشومان بچي دي، د ورېرونه مې دي او هغه را سره دي او د هغوی پلاران وفات شوي دي، یتیمانان دي. سرفرست زه ځکه یم چې بل چا دې خبرې ته دغه نه شو کولی نو چونکې په ما باندې دغه ریسپانسیبلیټي ډېره زیاته غټه راغله چې د هغوی د تعلیم او د هغوی د سکول او د هغوی د دغه ډېرې مسلې وي او د هغوی د پارمبو او د دې مختلفو څیزونو، ځکه چې د هغوی ما د ولدیت ختمولو دغه مو نه کړو. هغوی ولدیت هم ما برقرار وساته او الحمدلله سبقونه هم پې ویم او ستاسو د مرستې ستاینه هم کوم. صحیح. ښه، اوس راته دا ووایه چې تا یو ځای بل ځای کې جاب کو، هغه نوکري دې هم لاړه، د هغې نه علاوه پرایویټ انسټیټیوشن چې دي هغه هم تا نه اخلي، نو اوس ته څه کوې؟ ژوند دې په څه روان دی؟ معذوري خو خیر د کینسر په وجه باندې ما یو ماینر اکسیډنټ کړی و د موټر سایکل باندې او هغه اکسیډنټ چې کوم یا د کرکټ د وجې نه و یا دوی وایي چې دا آیډوپیتیکلی و، د دې څه ریزن یا کاز نه دی معلوم. خو دې ینګ ایج کې د 18 سال نه تر 20 سال ایج پورې دې دوران کې انسان ته داسې کېږي چې یو ټیومر په دې خوا کې ښکاره شي او هغوی ته یو روغ سړی پکار دی. او د هغې نه بعد بیا شوکت خانم ته لاړم، هغوی هماغه ټریټمنټ کنټینیو وکړو. خو چونکې د دې کمپنسیشن نه کېده نو دوی ویل چې دا به موږ امپوټیشن کوو، د دې خپه به موږ کټ کړې ده او اوس د دې ډسیبلی
یاره جی ژوند خو که حقیقت درته ووایم نو په دې روان دی چې خپل یو 2-3 کسان دي چې هغوی د میاشتې ماته راشن راوړي دا تقریبا 6 میاشتې وشو چې زه جاب لیس یم او هغوی 6 میاشتې وشوې 6 میاشتې وشو. نو مخکې یې څه کول؟ مخکې زه باچا خان یونیورسټۍ کې وم او هغې باندې زموږ ښه کافي ګزاره کېدله. دا 6 میاشتې مخکې خبره ده. دا 6 میاشتې مخکې خبره ده او اوس دا بس 3 میاشتې تقریبا 4 میاشتو پورې وشو چې یار دوست کله مطلب څه وړه چینی غوړي یا څه چې کوم ضرورت دی د کور هغه هغوی پوره کړي تره زوی یا دغه یو دانې هغه راکړي راله او یو خبره منشن کوم دلته کې چې خپل سکر را سره یو کال وشو چې هیڅ قسمه تعاون نه کړی دی نه را سره دعا سلام کړی دی نه را باندې راغلی دی او نه څو جرګې مې پسې ورولېږلې چې یار خیر دی انسان یم غلطي به رانه شوي خو دومره غټه هم نه ده چې تا اوس د هغې نه انا مسله جوړه کړې ده تا ما سره بیخي رورولي هم پرېښې ده. نو رورولي د څه د وجې پرېښې؟ ته غریب وې که نه ستا سره څه لانجې کونجې دې کړي دي؟ هېڅ قسمه لانجې کونجې مې دي کړي صرف د دې دغه ما چې یاره دا به زما نه څه وغواړي یا به د دوی ضرورت وي او زه به هغه دغه کینې حالانکې هغه ښه دی خو چونکې زما مرسته نه کوي نو ما دپاره یو عام انسان دی یو عام کلیوال دی بس هغه په دغه هم درسره نه کوي یا کلیوالي هم راسره نه کوي. نو چې رور هم د سره امداد نه کوي خپله باندې د روزګار هم نشته دغه 2-3 کسه د صدر کې په دغې ګزاره کېږي؟ یاره جی بس ګزاره کېږي خو ډېر د ټیټو سترګو سره کېږي که نه. څنګه ټیټو سترګو سره؟ نو ټیټې سترګې دا وي چې کله هم هغه مخامخ راشي یا د هغوی دغه وي نو زه خپل چې کوم سیلف اسټیم دی دونه های کوالیفیکیشن او دونه های دغه چې کوم مې دی نو هغه زما مخې ته راشي او زما خو چونکې دا ماشومان چې کوم دي نو زه خپل ځان دپاره دونه دغه نه کوم تګودو د دغه ماشومانو دپاره چې د چا پلاران دې دنیا کې نشته نو موږ باندې د هغوی سترګې ډېرې ګرانې دي د هغوی دپاره به موږ هر قسمه خبرې هم برداشت کوو د هر قسمه لهجې به هم برداشت کوو او هر هغه کس ته به مطلب دروند ګورو چې بس زما دغه بچو سره دغه کوي که نه ښه ساتي رویه ښه ساتي. صحیح ده. ښه نو څه وې اوس ستا څه مطالبه دې څه ده ویل څه غواړې؟ ویل خو جي دا غواړم چې ښه کوالیفاید یم فارمیسي مې کړې ده او د هغې نه علاوه کمپیوټر ساینس مې کړی دی نو دا ډېر غټه صوبه ده په دې غټه صوبه کې بلا هسپتالونه دي بلا یونیورسټیانې دي بلا څیزونه دي ما په ډیسیبل کوټه باندې معذورو په کوټه باندې مختلفو ځایونو کې دغه شته دی زه وزیر اعلی صاحب ته او نور اعلی چارواکو ته دا ریکویسټ کوم چې په یو همدردانه یو کمپیشنیټ ګراوند باندې زه یم مهرباني وکړئ څه ما دپاره څه داسې پوسټ کړی دا کوي چې هغې کې زه خپل د دې بچو کفالت وکړی شم او په اوچتو سترګو په دې معاشره کې خپل ژوند تیر کړم. ژوند ګران دی؟ ژوند ګران دی حقیقت کې ژوند ډېر ګران په دې دی چې د یو خبرې یا د بل خبرې یا ایون چې تا نه خپل رور سکه هغه انکار وکړي چې ستا د ستړیوالي ځای وي او ستا د دغه ځای وي او هغه تا نه انکار وکړي والده او والد صاحب خو زما ډېر ارلی وفات شوی دی که نه نو چې دغه خلک هم انکار وکړي نو بیا لږ ژوند ګران شي. نو زه وایم چې پکار دا دي چې اول خو زه دې رور ځان ته رانږدې کړی یم. نو تاسو د حاجي اکبر خبرې واورېدلې یو ټیلنټډ تعلیم یافته ځوان دی سکلز ورسره شته سبق یې ویلی دی خو چونکې بدقسمتي د دې معاشرې دا ده چې دلته در باندې کله هم د الله تعالی امتحان راشي او د نورو عام انسانانو نه لږ مختلف شي معذوري د باندې راشي نو بیا د معاشرې اصلي چهره په دغه وخت کې مخې ته راشي چې هغوی که پرایویټ انسټیټیوشنز دي که نور خلک دي نو هغوی بیا په دغه شانته کې سړی هغوی لپاره بوج وي دا سړی په معاشره باندې هم بوج وي ایون چې دا په خپل کور په خپل رور باندې هم بیا بوج شي. نو د ده خبرې دا تاسو واورېدلې دی د چا نه څه سوال نه کوي څه خیرات نه غواړي د ده صرف مطالبه د حکومت نه ده چې یاره زه تعلیم یافته انسان یم ما دونه سبق ویلی دی او ما لپاره ډېر زما د تعلیم مطابق چېرته کې
سپوست کریټ شي یعنی ما زر چرته کې حکومت ته ما ایڈجسٹ کی نو مستحق ته کوالیفیکیشن شته دی اکیډمیک کریډنشلز دي سبق ویلې دي سرټیفیکټس ډیګریز ورسره دي نو پکار دا چې دا ډیګری نه د په دې وخت کې پکار باندې راشي او په هغه وخت باندې ردنه خپل لاس واغستل پردي خو مخکې نه پردیو نو چې اوس دغه کاغذونه دغه ډیګریز او دغه سرټیفیکټس د په کار باندې بده سخت وخت کې راشي قدرمنو د سره که څوک سم امداد کول غواړي مستحق ته کمزور دی د خپل نمبر بده تاسو ته ووي او بیا د سره تاسو په دغه نمبر باندې که څه چاو سره سم وس کیږي بس هغه وسویا خپل باندې سره کوي جی اکبر څه نمبر دی زما 0345 70 34 279 279 دا څه شي دی ایزی پیسہ د جیس کیش ته دا ایزی پیسہ ده ایزی پیسہ اکاونټ دی په دې باندې جی جی ټیک شو بس ستا په نوم باندې دی او زما په نوم بس نوم باندې حاجی اکبر قدرمنو دغه تاسو واورئ د نمبر هم درته ووي که د چا څه وس کېږي نو خپل امداد وسره وکړئ خوشحاله اوسئ خادم غواړم